بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره دا پای چې مونږ وی کنه د علامه دا ده ها ٹھیک شولا او د دې هغه 3.14 ٹھیک شولا نو دا 3.14 د 22/7 دینه راغلی او د 22/7 د محیط او د قطر په منځ کې نسبت دی چې هغې ته پای وي. هغه خپل ریډین نظام له لاړ شه په ریډین نظام کې 2 پای وي 2 پای 3.14 او 3.14 دینه جوړ شي 6.28 نو په ریډین نظام کې سو ریډین وي 6.28 او یا په لنډو باندې وي په ریډین نظام کې 2 پای وي ریډین نظام کې سوي 2 پای ٹھیک شو نه دا پای چې په دې خلکو ډېر تحقیقات کړي دي خو خوابه داسې و چې لکه مثال به ته ورته یو ځای نه بل ځای ته سړي به څه بوج موج وړو جمله به یې ورته قطع کړه او په ملا باندې به یې ګېډی راوچت کړو که نه لږ وخت چې تیر شو انسانان لږ ښه هغه دنیا په څیزونو پوه شول نو د لاسو ګاډۍ یې جوړه کړه ټیک ده نو د لاسو ګاډۍ خو بیا په شا باندې ورسره هم کېدي دا خو به ځان دویم ګېډی راړول دي که نه هغې له چې لږ وخت وشو هغې له بیا ټیر یې ورله جوړ نو چې بیا تلو نو هغه ټیر کوږ و کېدو به غونډ بیخي و نه ټیک ده صحیح نه و چې توله نه وي نو بیا خو صحیح نه ځي که نه نو په صحیح لار باندې به روان و بیا به هم کته بره کېدو بیا د دوی معلومات وکړل چې یاره دا په څه طریقه دی چې دا ټیر جوړ کړو چې هغه کته بره کېږي نه چې نیغ روان وي ٹھیک ده نو بیا چې د هغې بیخي ګولې جوړ کو بیا ناپ کو نو چې هغه محیط یې څومره 22 سنټي میټر و نو هغه قطر یې څه و 7 سنټي میټر ٹھیک ده بیا چې هغه ګاډۍ به ورسته صحیح روانه وه نو بیا هغه کوم مصري چې کوم و نو هغه د ځان سره دا ناپ حساب کتاب میچ کچې وله وکړو دا یې ځان سره کېښودو هغه میچ کچې اوس که څوک راځي که وایي چې غټه ګاډۍ جوړه کړه که واړه ګاډۍ خو په دقې ترتیب به ورله ټیر جوړوم نو بیا به صحیح صحیح پوهېږي بیا دا پهیې چې څومره دي که نه ټول په دقې ریشو باندې په دقې نسبت سره جوړېږي ټیک ده په دې باندې البرټ آینسټاین دی نو آینسټاین یا وروسته اوس یو کس دی مړ دی هغه هاکینګ که دي سټیفن هاکینګ نوم یې دوی د دې انتها تحقیق کړی دی چې د دې موږ یو خاص عنصر وباسو چې دا پایي ده لیکن کامیاب شوي پکې نه دي 3.1415 دنیا به ولګولې بیا به پرې د سره شوي بیا د سره بیا د دې ځای نه د جاپانه پورې ولګول هم دا ختمیږي نه پوه شوې او په دنیا کې د دې پای باقاعده یو ورځ هم مناویږي پای ډے ورته وایي څه ورته وایي پای ډے او دا چې دا په 14 مارچ باندې څه مارچ باندې په 14 مارچ ٹھیک ده هغه هم د دې نه راوښکلی 3 دا هغه میاشت شوه او 14 څه شو تاریخ شو په 14 مارچ دې ته پای ډے وایي پوهېږي او بیا پای ډے چې دا 14 مارچ وي که نه نو په دې کې خاص ټایم د دې پای هغه تقریبات دوی کوي او هغه په بره باندې هغه څیزونه الوزوي او هغه شیمپان غونته کې پکې الوزوي که نه نو د دې بیا خاص ټایم دی خپل د دې 3.14 نه اخوا دی 159 پوه شوې نو بیا وایي چې مارچ میاشت او 14 تاریخ 1:59 یو منټ کم 2 بجې نو چې څنګه 1:59 شي په 14 مارچ اجو ډز غرب پوه شوې دغه منټ کې دوی هغه شرشرې غونته کې والوځي وي پای ډے مو مناو کړه پوهېږي ٹھیک شو نه دا آینسټاین چې و که نه دیم په 14 مارچ پیدا شوی د بل دې سم تحقیق کوي دا زما تاریخ پیدایش هم دی دا به زه معلوموم
ولیکن دې ته لاړ خو معلومه یې نه کړ بیا پسې دا سټیپن هاکینګ ولګېد او د سم کوششونه وکړو چې دا زه معلوم کړم نو دی بیا په 14 مارچ باندې دی مړ شو خو معلوم یې د هغه ډیټ اف برث 14 مارچ دی د هغه ډیټ اف ډیث 14 مارچ دی او دواړو بیا ښه کوششونه کړي خو څیزې معلوم کړی ٹھیک شوله دا شو پای یو دریم نظام دی هغه مې درته ووي چې دغه نظام څوک استعمالي چینیان استعمالي پوه شوې او په هغې کې دایره تقسیموي په څو حصو کې 4000 د دنیا هیڅوک نه استعمالي صرف چینیان استعمالي ٹھیک شوله ځکه د هغې حساب کتاب انتها دقیق ډېر جوړې پورې حساب کوي پوه شو خدای مو زر چېرته معاملات مه راولګي یو پیسې پورې حساب کوي ټیک ده دا څلور نظامونه شو غټ درې نظامونه شو درجاتي نظام او ګریډین نظام او ریډین نظام دا ټیک شوله دایره تقسیم کړې ده په 360 حصو کې په درجاتي نظام کې او دایره تقسیم کړي په 400 حصو کې په ډیګري په ګریډین نظام کې او دایره تقسیم کړي د 6.28 حصو ته په ریډین نظام کې پوهیږي به په دې باندې دغه دی په دې کتاب کې بیا د دې په منځ کې نسبت تینو اکایو کی باهم نسبت دا بیانې دا آسان چیز دی دسی یو روټۍ ده او دې راولګې د دې روټۍ نه 360 نوړی جوړې کړي 360 ځای تقسیم کړه او دې راولګې د 400 حصے جوړې کړي او بل راولګې دغه پشپګ نوړی کړه پوه شوې ته ووایه د چا هغه نوړی به غټي د چا هغه نوړی به د ټولو وړي د 400 والا ٹھیک شو نو دا چا چې پشپګ نوړی کړې ده د په دې یو نوړی کې به دا چا چې 400 نوړی کړی ده نو څو نوړی به پکې راځي یا څو حصې به پکې راځي د هغه یوه نوړی به د ده د څو نوړو برابر وي یا چې د 360 نوړی کړی ده نو د هغه یو نوړی به د ده د څو نوړو برابر وي پوهېږي په دې بل مخ باندې دقه ذکر کړي دي ها ټیک شو نو دقه ځان نه مطالعه کوي په دې باندې پوه شوې ها دا چاینا والا چې کوم نظام ذکر کړي دي ته روح سیسټم وایي ښه خو هغې نه استعمالي زر روچ موچ داسې وي که نه خو لکه روح نظام دی ته وایي ټیک ده او هغې پکې دغه مونږ پای کې خطه 6000 حصو دی تقسیم وایي دایره 100 حصو ته تقسیم 6000 حصو ته پوهېږي په دې بس پرون کن خیال کړی مونږ یو څیز ویلی و چې یو دی خط او په خط کې بیا لږ نور تفصیل بیان کړی و چې یو دی خط یو شعاع یو قطعی خط خط چې وي نو د دې مبدا او منتها نه وي معلوم او د دې نه هغه لیکلی کېږي داسې پوه شوې چېرته داسې لیکلي پر کتابونو کې خط اے بي نو داسې لیکلي داسې لیکلي پوهېږې بې شعاع چې وي نو د دې مبدا معلومه وي خو منتهای دا داسې لیکل لکه مثال اے بي نو دا به ته داسې وایي چې اے بي شعاع څه شی اے بي شعاع او قطعی خط چې وي نو د هغې مبدا او منتها دواړه معلوم په دې باندې پوهېږئ ټیک شوله بیا دا خط یا قطعی خط یا شعاګانې چې دي نو دوه خطونه دوه شعاګانې یا دوه قطعات خط ټیک ده دا کله کله دا خطوط هم خط وي هم خط خطوط یا هم خط شعاګانې یا هم خط قطعات خط او کله کله غیر هم خط وي هم خط داسې
हम खत खतूत या शुआ या क़िता दे खत और कल कल बुई गैर हम खत खतूत या शुआ या क़िता खत पोएगी पे हम खत खतूत दे तो वेलेगी چې دا یو بل کراس کوي نه که د دې ځای نه روان شي او د امریکې پورې لاړ شي خو دا یو هم مخې ته روان دی بل هم روان دی دا یو بل کراس کوي نه ټیک شوله دا بیا داسې وي چې لکه دوه قطعي خط چې دي یو دې ځای ا دې ځای پورې راسېدلی بي پوه شوې دا بله چې ده هم د دې ځای نه شروع شوې ده نو سی دې ځای نه راسېده ډي یو بل د پاسه پرته ده که نه یا مثلا داسې ده دغه خو د ا بي شو که نه او دا یو د څه شو مثال سی کې داسې الف با جیم دال یو شی چې ته ولسه نوم ورکوي دی ته وی هم خط خطوط یا که شعاګانې دي نو هم خط شعاګانې او که قطعات خط دي نو هم خط قطعات خط او یو دی غیر هم خط چې هغه په یو خط مستقیم دواړه پراته وي نه پوهېږي پې لکه مثال په طور دا یو خط دی الف با پوه شوې پې دا یو خط دی جیم دال پوه شوله دا په یو خط مستقیم دی نه پوه شوې بیا که دې دواړو یو بل کراس کو لکه دی خو روان دی که نه نو په دې ځای باندې یو بل کراس کو نو دغه د کراس دا ځای چې دی دا د دې دواړو خطوطو رأس دی دې دواړو خطوطو څه دی رأس دی پوه شوې په دې ډرامه پوه شوئ ښه اوس دې کتاب ته راشئ وګورئ ښه زاویې له راشه زاویه زاویه ته په انګریزي کې وی اینگل څه ورته وی اینگل وی دو مشترک الرأس غیر ہم خط شعاع اسی طرح خطوط یا قطعات خط کے درمیان گماؤ کی مقدار کو زاویہ کہتے ہیں دو دا سے خطونا یا شعاگان یا قطعات خط چې هم رأس وی یعنی دواړه په یو نقطه یو بل سره ټچ وي اوس دا خط او دا خط دا هم رأس دي که نه ٹھیک شوله دا رأس د دواړو څه دی هم رأس ورته کوی چې مشترک الرأس هم ټیک ده پوه شوې نو هغه هم رأس دو خطوط هم رأس دو شعاګانې یا هم رأس دو قطعات خط دوی په منځ کې چې دا کوم ګماو جوړ شوی دی دې ته وایي زاویه دو هم رأس خطوط یا دو هم رأس شعاګانې یا دو هم رأس قطعات خط د دې په منځ کې د ګولایې ته یا د دې په منځ کې دغه ګماو ته دې ته څه ویلی کېږي زاویه پوهېږي دلته دې ته اوس دا یو ګماو پکې جوړ دی که نه او دې ته بل نوم ورته قوس ورته هم وایي څه ورته وایي قوس قوس لیندې ته وایي که نه هغه دغه شی لینده هم داسې جوړوي که نه پوه شوې مخکنی دا زاړه کتابونه چې د فلکیاتو تاسو وګورئ چغمونی شوه تصریح شوه بل کتاب شرح چغمونی نو په دې ټولو کې به زاویه لفظ به پکې نه وي بلکې قوس لفظ به پکې پوه شوې او قوس که ورته وایي که زاویه ورته وایي سي سره یک یو پوه شوله بس
یو بل تعریف به درته کوي هغه دا چې په دایره کې د حصو ته ویلی کېږي زاویې دایرې د حصو ته څه ویلی کېږي زاویې په دایره کې چې د مرکز دایره خو پېژندلی که نه د مرکز دایرې نه چې دوه خطوط وځي او دې دواړو خطوطو څومره حصې را بندې کړې نو وایو به چې دغه د دغې خطوطو په منځ کې دومره درجې زاویه ده دا یو دایره شو که نه دا مرکز دی یو خط دی داسې ووت یو خط دی داسې ووت نو دې منځ کې دې خو 360 حصې دي که نه دې دوو خطونو څو حصې را بندې کړې چې څو حصې را بندې کړې نو وایو به چې د دې دلته دا د دوره درجې زاویه ده دا د دوره درجې زاویه ده پوه شوې ګوره دې وي दायरा के मरकज से निकलने वाली दो लकीरों के दरमियान आने वाले दायरा के हिस्सों को जाविया या कौस कहते हैं जाविया और तो हुई कौस पोएंगे पे بیا موږ چې پیمایش کوو د دې زاویې چېرې دا زاویې د څومره ده د څومره ده د څومره ده نو د دې پیمایش کېږي الله تعالی د دې لپاره دا شی پیدا کړي پوهېږي پې دې ته څه وایي ډي یا ورته بل خپل نوم یې پروټیکټر په عربۍ کې ورته مستوره وایي څه ورته وایي مستوره ٹھیک شوله یا پروټیکټر په آسان کې ورته ډي وایي دی ډي په ذریعې سره به دا ته معلومې چې یاره دا د 100 درجې زاویه ده ټیک ده لکه مثال د دې ځای نه دا یو دایره ده دا ته تللی دي شي که نه ټیک شو دا ته معلومې د دې طرفه کوي معلومې که دې طرفه معلومې شی یو دی ټیک ده اوس مثال د دې طرفه موږ معلومو نو د دې طریقه دا ده چې د دې دا مینس چې دی که نه د دې دا مینس به د دې مینس سره یو ځای کړي ټیک شوله چې دې طرف نه یې ګورې نو 0 10 20 30 40 50 60 70 دا تقریبا لکه 68 راځي وشوله نو په دې ډي سره یا په دې پروټیکټر سره به یې څه کې نو وایي چې دلته زاویه د 100 درجو ده دا 68 او بیا د دې درجې علامه چې ده نو هغه په دې ځای به دلته کچ کونده کې صفر جوړ که دا صفر دی په بره جوړ کړو نو دا به ښیي چې د دې نه مراد 68 درجې دي 68 ډګرۍ دي مراد دي یا درجې دي مراد دي دغه علامه ده پوهېږي په دې که نه ٹھیک شوله او د ډي طریقه دا اوس که د دې طرفه ته مثال معلومې دقه زاویه ده د دې شي معلومې داسې کېده ټیک ده د دې طرفه یې وګوره دا هماغه د 70 جو 68 دغې له رارسي هر طرفه یې معلومولی شي که د دې طرف زاویه معلومې جو دې شي دغه کوه په دې ډي کې هم جو د خدای شان دی دواړه پکې ذکر کړي که نه د کوم طرفه یې معلومې وګوره وړوکی ډي دی که غټ ډي دی ټولو کې دی ټیک شو نه دقه یې د پیمایش هغه طریقه ده بیا د دې زاویې دوی مختلف تقسیمات کوي دا به زمونږ په اوقات الصلات کې داسې دي لکه د مانځه دپاره جودس دی ښه دومره ضروري دي پکې دا زاویه چې ده دا بیا په 3 قسمه ده زاویه په څو قسمه ده په 3 قسمه دا زاویه به یا د 90 درجې وي یا به د 90 نه کمه وي یا به د 90 نه سیوا وي که پیکس د 90 درجې زاویه ده پوه شوې بې لکه داسې بالکل 90 درجې نو دې ته وایي قایمه زاویه قایمه زاویه قایمه ٹھیک شوله او که د 90 نه کمه وه نو دې ته وایي حاده بیا ورته کومه زاویه وایي حاده او که د 90 نه سیوا وه ښه کولاو وه نو بیا ورته وایي زاویه منفرجه زاویه منفرجه پوه شوې بې د 90 نه چې کم وي نو دا کومه زاویه
ٹھیک شو حاد ده په انګریزي کې دلته کتاب کې ورته لیکلیم دی اکیوټ انګل ٹھیک شو او قائمه رائټ انګل دغه ته وایي ٹھیک ده یو د زاویه منفرجه پوه شوې بل یو سیز دی دو زاویه رأسی زاویه یو اصطلاح هم استعمالیږي کمی زاویه رأسی زاویه دا رأسی زاویه هر هغه دو زاویه ٹھیک ده چې د یو بل پر رأس جوړی وي د یو بل پر رأس باندې څه وي د یو بل په ملا په شا باندې جوړی وي د دې زاویه هغه د دې دوو خطونو هغه رأس دا دی که نه هغه مشترک رأس دا دی که نه نو چې بله زاویه داسې وي چې هغه هم د دې په دې د هغې دوو خطونو هغه رأس هم دقه وي چې کوم د دې دوو خطونو دی نو دغې دوو زاویو ته کومې زاویې وایي رأس لکه مثال په طور داسې یو زاویه دا شوه یو دا شوه که نه یا یو دا شو او یو دا شو نو دا د دې رأسي ده او دا د دې رأسي ده هر هغه دوه زاویې چې بالکل د یو بل په پشت جوړې وي یا هر هغه دوه زاویې په دوه زاویو کې بیا په یو زاویې کې به دوه خطونه وي که نه نو هر هغه دوه زاویې چې د هغې دواړو رأس یو وي چې رأس یې څه وي یو وي مشترک الرأس وي پوهېږي دا به مونږ ته بیا چې کله وقت نصف النهار معلومو فکس د غرمې مکروه وقت چې کوم وي په هغې کې به دا زمونږ په کار راځي په هغې کې به مونږ زمونږ د سر د پاسه چې بره او نور د سر د پاسه هغې سمت الرأس ورته وایي سمت الرأس نه چې دې سر له راشي او دغه ځای کې نور دی د هغې نه دې ځای له راشي داسې یو زاویه دلته جوړه شوه که نه نو دا زاویه معلومول اسان دي خو دا په کته باندې او بیا چې داسې د نور هغه ځای له سوری تللی دی دا زاویې چې ده دا معلومول ګران دي نو موږ به داسې وکړو چې اخو اسانه دا به معلومه وکړو که نه او د هغې دا یوه چې ده دا زاویه ده رأسي زاویه ده پوه شوې او رأسي زاویې د خدای شان دا دی چې دا برابر وي داسې وي نو که هغه 40 ډګرو دی نو دا هم د څه ده کله 30 ورځې دام د 30 ده کله 50 ورځې دام د 50 نو خو په اسانه به بیا معلومه شي نو چې دا یو زاویه بیا موږ معلومه کړه نو بیا به موږ سایه اصلي چې ورته وي فیء الزوال هغه به بیا د دې په مدد معلومولی شو د فیء الزوال دپاره به موږ له دا زاویه پکار او دا زاویه به د بلې زاویې نه معلومو ټیک شوله او هغه نو چې هغه د سوره و د هغې به دام وي ځکه دا دواړه رأسي زاویې دي ټیک شوله دی کتاب کی وګورئ رأسی زاویه دو هم رأس غیر متصله دو هم رأس زاویه او چې متصلې هم نه وي متصلې بیا هغه وي چې د دوی یو بازو مشترک وي دا په زاویه کې دا دوه بازوګان دي زلې ورته مو یو بازوګان ورته نو چې یو بازو په کې د دوی مشترک دی لکه دا زاویه ده او دا زاویه ده نو هم رأس خودی رأس خودی مشترک دی او بازوگان مشترک دی د دې دا دی د دې یوې زاویې یو دا دی یو دا دی د دې زاویې یو دا دی یو دا دی نو دو هم رأس غیر متصله چې متصلیم دواړه نه وي زاویه رأسی زاویه کہلاتے ہیں دې ته څه ویلی کېږي لکه مثال په دې اخوا شکل کې دي 1 او 3 او دغه رنګې 2 او 4 دا د یو بل څه دي رأسی زاویه او دا دواړه په مقدار کې څه وي برابر که یو ته معلومه کړه چې د 50 نو دا بله هم د څو وي 50 ها په دې باندې پوه شوئ که نه ها بس دی